بسم الله الرحمن الرحیم. دو سیزونه دي چې په هغې کې شونډې راغونډېږي راګول کېږي پکې. یو پیش دی او بل واو دی. یو پیش دی او بل څه دي؟ واو دی. بیا پیش په درې قسمه باندې دی. پیش په څو قسمه دی؟ په درې قسمه. یو ته پړه پیش ویل کېږي، بل ته دو پیش ویل کېږي او بل ته الټا پیش ویل کېږي. پړه پیش، دو پیش او الټا پیش. د درې واړو کې شونډې ګول کېږي. پړه پیش وصلن په دې کې به شونډې ګول کېږي. وصلن دا چې ته په یو کلمه باندې وقف نه کې او دوه کلمې یو ځای کې او د اولې کلمې په آخر کې پیش راغلی دی، نو په دې به شونډې څه کېږي؟ شونډې به ګول کېږي. ټیک ده. بیا په وقفن کې خبره ده، که په یو حرف باندې پیش راغلی وي او په دې حرف باندې ته وقف کې، نو بیا په دو حالاتو کې پکې شونډې ګول کېږي. یو حالت د وقف بالروم دی. وقف بالروم چې کله وقف په یو کلمه باندې کې او په هغې باندې پیش راغلی وي، نو که وقف بالروم پکې، نو د وقف بالروم په حالت کې پکې شونډې ګول کېږي. شونډې به څه کېږي؟ شونډې به ګول کېږي. او دویم حالت وقف بالاشمام دی. نو که په یو کلمه باندې پیش راغلی وي، په یو حرف باندې پیش راغلی وي او په دې باندې وقف بالاشمام کې، نو دا حرف پته اول ساکن کې او بیا به شونډو له د ضمې د پیش اشاره ورکړي، دې ته وقف بالاشمام وي. څه ورته وایي؟ وقف بالاشمام. ټیک شو. نو د وقف بالروم او د وقف بالاشمام په حالت کې به په پیش باندې شونډې ګول کېږي. پیش باندې به څه کېږي؟ شونډې ګول کېږي. بیا دو پیش چې دې ته تنوین ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ تنوین. په دې کې هم شونډې ګول کېږي. نو وصلن کې خو به شونډې خامخا ګول کېږي. که وصلن دو پیش وې، نو شونډې به ګول کېږي. وقفن کې وضاحت دی او هغه وضاحت ده که وقفن که دو پیش باندې وقف بالاشمام کې شونډې به ګول کېږي. که وقف بالروم پکې شونډې به ګول کېږي. نو په دو حالاتو کې به وقفن په دو پیش کې شونډې ګول کېږي او د دې نه علاوه دې کې شونډې نه ګول کېږي. خبر باندې ورسېدې؟ الټا پیش. الټا پیش که وصلن وې شونډې به ګول کېږي او که وقفن وې، نو بیا وقف بالروم دی، وقف بالاشمام دی. د دې دو وقفونو په حالت کې به په الټا پیش کې شونډې ګول کېږي، نور وقفونو کې به پکې شونډې نه ګول کېږي. بیا وقف بالروم چې په الټا پیش باندې کې، نو دا په های ضمیر باندې راغلی وي. های ضمیر مونږ تاسو ته غونډې هاوي. ټیک شو. چې وقف بالروم پکې، نو د هغې دپاره څلور شرایط دي چې د دې های ضمیر نه به وړاندې ضمه نه راغلی، پیش پتې نه راغلی. دویم شرط ولله دا چې د های ضمیر نه به وړاندې کسره نه راغلی، زیر پتې نه راغلی. دریم شرط ولله دا چې د های ضمیر نه به وړاندې وایي مده نه راغلی. او څلورم شرط ولله دا دی چې د های ضمیر نه به وړاندې یا یې مده نه وي راغلی. که دا څلور څیزونه ترې وړاندې نه و راغلی، نو په های ضمیر باندې بیا وقف بالروم کېږي چې الټا پیش پرې راغلی وي. بیا پې څه کېږي؟ وقف بالروم به پې کېږي. نو په دغې حالت کې پکې بیا شونډې څه کېږي؟ شونډې به بیا ګول کېږي. او وقف بالاشمام کې به هم په الټا پیش باندې شونډې ګول کېږي. همدغه څلور شرایط دي والله چې وقف بالاشمام په الټا پیش باندې کې او دا الټا پیش په های ضمیر باندې پاسه راغلی وي، نو همدغه څلور شرایط دي والله چې وړاندې به دې ضمه نه راغلی، وړاندې به دې کسره نه راغلی، وړاندې به دې وایو مده نه راغلی او وړاندې به دې وایي مده نه راغلی. نو په دې حالتونو کې به بیا په دې کې وقف بالاشمام کېږي او په دې باندې بیا شونډې څه کېږي؟ شونډې بیا ګول کوو. دویم څیز چې شونډې به پکې مونږ تاسو ګول کوو هغه واو دی. څه دی؟ واو دی. خو بیا واو په دوه قسمه باندې دی. یو واو متحرک دی، حرکت والا دی، او بل واو ساکن دی. یو واو متحرک دی او بل واو څه دی؟ ساکن دی. واو متحرک بیا په درې قسمه باندې دی. په څو قسمه دی؟ په درې قسمه باندې دی. یو هغه واو چې هغه باندې پړي حرکات راغلي وي، زبر زیر پیش پې راغلي وي، نو په دې باندې شونډې څه کېږي؟ شونډې به ګول کېږي. یو هغه واو چې په هغې باندې کړي حرکات راغلي وي. کړي حرکات کله زبر
کړي زیر او الټا پیش دې ته کړي حرکات ویل کیږي. نو چې دا په و باندې راشي په دې باندې شونډې شي کیږي، شونډې به ګول کیږي. او بل تنوین دی، بل شری بل تنوین دی، بل شری تنوین دو زبر دو زیر دو پیش دې ته تنوین ویل کیږي. نو چې په و باندې دو زبر یا دو زیر یا دو پیش راشي نو په دې باندې شونډې شي کیږي، دې باندې شونډې ګول کیږي. نو دا د متحرک په باره کې خبره شوه. دویم و ساکن دی، و شری و ساکن دی. چې کله په و باندې سکون راشي جزم پر راشي دې ته و ساکن ویل کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ و ساکن یا و مجزوم ویل کیږي. نو دا په دوه قسمه باندې، دا په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه. یو ته و مد ویل کیږي او بل ته و ویلین ویل کیږي. یو ته و مد ویل کیږي بل ته و ویلین. و مد هغه و ساکن ته ویل کیږي چې کله په و باندې پاسه جزم راغلی وي، چې کله په و باندې پاس سکون راغلی وي او د دې نه وړاندې په حرف باندې پیش راشي، سره شي وړاندې په حرف باندې پیش راغلی وي دې ته و مد ویل کیږي. نو په و مد کې به شونډې شکو ګول کیږي با. او دویم و ویلین دی. و ویلین هغه و ساکن ته ویل کیږي چې د دنه وړاندې په حرف باندې زبر راغلی وي لکه خوفین، دې ته و ویلین ویل کیږي. په و مد او په و ویلین کې به شونډې ګول کیږي. نو دوه سیزونه شو، دوه، یو حرف ته او بل حرکت ته چې په دې کې به شونډې ګول کوو. نو د حروف نه واو دی، د حروف نه سری واو دی او د حرکاتونه پیش دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.